شافق مخلص استایم عمران خان زندباد کرکل د پی ٹی آئی ہر یو ځوان زندباد کرکل د پی ٹی آئی ہر یو ځوان زندباد 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 عمران خان زندباد شافق مخلص استایم عمران خان زندباد کرکل د پی ٹی آئی هر یو ځوان زندباد کرکل د پی ټی آئی هر یو ځوان زندباد. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ریاض احمد ستار یم. په دې ویډیو کې به سره دغه ځوان نن ستایم چې کوم صلاحیت خپل رب ورکړی دی د خوش اوازۍ، نو هغه دغه صلاحیت په ښه طریقې سره استعمالوي. موږ کوشش کوو چې دغسې ځوانانو تعریف وکړو او هغوی نور هم اپریشیټ کړو. صحیح ده؟ که بل اړخ ته موږ وګورو نو په پریویس ویډیو کې مې هم د سره یو ویډیو شیر کړی وه چې دوه نظمونه یو د ویل او یو د دروره، خو په هغې کې هم د ښه الفاظ استعمال کړي وو او د هغه ورور بیا هم تنقید کړی و، غلط الفاظ استعمال کړي وو، اگر چې هغه یو قاري هم ظاهریږي. خو دلته کې بالکل د دې کس چې کوم تربیت دی د ده هم په سیاسي لیډر سره ظاهریږي او د ده د پارټۍ که موږ هم ذکر وکړو نو ځکه دغه مقبول ترین پارټۍ سره هم تعلق لري، یعنې د ملک 91% چې کوم پاپولر پارټي ده پی ټي آی، نو ځکه خو دا د دغه پارټۍ سره هم تعلق لري. نو زه به دلته کې پی ټي آی هم اپریشیټ کړم او د هغوی لیډر عمران خان به هم اپریشیټ کړم، ځکه چې هغوی یو جنریشن تیار کړی دی چې که په صحیح نظر باندې وګورو او په صحیح غرض باندې، نو یقینا چې دغه نسل دغه جنریشن به ښه الفاظ استعمالوي. د دغه په الفاظو کې د دوی په پوینټ اف ویو که موږ وګورو نو یقینا د یو بالکل یو ټارګیټ کار کوي. خو که بل اړخ ته موږ وګورو د جی آی والا، نو موسټلی که د هغوی نظمونه ته وګورئ یا د هغوی هر ویډیو، نو هغوی یو ټارګیټینګ کوي او غلط الفاظ استعمالوي، او دا خبره خو د او بله دا چې د پارټۍ لیډر یا په بل باندې په داسې انداز کې تنقید کوي چې هغوی لره کنځلې وغیره کوي. نو دا خبره خو به دوی زمانه په دې ښه پوهېږي چې په قرآن کې هم ویلي تقریبا چې تاسو د بل چا خدایانو ته کنځلې مه کوئ. الله تعالی هم منې کړي مسلمانان، او وایي ځکه چې که تاسو د هغوی خدایانو ته کنځلې کوئ نو هغه به راولېږي او ستاسو خدای ته به کنځلې وکړي. ټیک شوله؟ نو دا خو لکه دلته مطلب مې دا دی چې که دلته تاسو د یو لیډر ته کنځلې کوئ نو هغه به راولېږي ستاسو هغې ته به کنځلې وکړي، نو سوشل میډیا به څه شي؟ کنځلې به شي. نو مطلب مې دا دی، دغه مثال مې صرف درکړو. ټیک شوله؟ دا مې هسې یو جنرال مثال درکړو، خدای په قرآن کې ذکر کړی. ټیک شوله؟ خو لکه دلته مې د پوهې دپاره یو اګزامپل راوړو. صحیح شوله؟ نو مهرباني وکړئ د جی آی والا اسپیشلي د غلطو الفاظو استعمال مه کوئ. دا ملګری چې کوم دی دا نه عالم دی نه قاري دی، خو د الفاظ که موږ وګورو، د هر نظم که موږ وګورو نو ماشاءالله ډېر په ښکلي انداز سره چېرته یو لیډر به یې که تنقید هم کوي نو په ښه الفاظو سره کوي. نو اپریشیټ کوم دی ملګرو. دا ویډیو مې هم سره په دغه غرض شیر کړی. د پی ټي آی ملګري ډېره دا ویډیو شیر کړي. تر بلې ویډیو خپل ورور ریاض احمد سټار له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.